تصویر چا سره نو یو تصویر هم بیا ډېر سرکولیټ کېدو دا د 1900 بیا والد صاحب ته مخامخ کړو ماته لږ تپوس وکړو چې دا کم کله تصویر دی نو والد صاحب په 1977 کې یو جلسه کې ناست دی او دغه مشر ورسره وروستو ولاړ دی هغه 1977 کې میاں مظفر شاه باچا چې نو ایم پی ای شو بیا په 1988 کې ایم این اے شو او فیډرل منسټر هم شو بیا په 93 کې ایم پی ای شو او په 96 کې ایم پی ای شو 1983-84 کې بلدیاتیو کو بیلو 1985 کې صوبایو کو بیلو 86-87 کې په پهلا ځل بلدیاتی ټیکټ وتا میاں مظفر شاه باچا ورکو صحیح مانو کې الیکشن وشو نو دا ګروپ به یو سیټم نه ګټي یو بم نه ګټي دا پارلیمنټریان ګروپ سره. السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم اون سره زمونږ مرګره شینشام موجود دی او مونږ نوخار کینټ کې موجود یو او په نوخار کینټ کې داسې ځای کې موجود یو چې هغه هلته نه د نوخار قیادت شوی دی. زما مطلب میاں مظفر شاه ایډوکیټ چې د نوخار په سیاسي شخصیاتو کې یو قداور شخصیت چې د دې نوخار ضلعې قیادت هم کړی دی او ډېر شریفانه انداز کې د دې نوخار سیاسي قیادت کړی دی او د پاکستان پیپل پارټۍ پلیټ فارم نه هغوی خپل خدمات هغه د دې قوم دپاره استعمال کړي دي. د هغوی فرزند بیرسټر میاں سرور شاه هغوی سره موجود و او هغه دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه د ان 33 او پی کې 88 دپاره امیدوار دی. بیرسټر میاں سرور شاه ینګ دی انرجیټک دی ایجوکیټډ دی های لیول بیرسټر دی نو د دې نه اندازه کېږي د نوخار تجدید قیادت دپاره راوتی دي او د سختو حالاتو کې دی خپل ځان کله نه پیش کړی دی د دې نوخار د قیادت دپاره نو ډېر لوی ریسپانس د نوجوانانو د طرف نه دې را روان دی. زمونږ د ننني ملاقات دې کاغذونه جمع کړل نو یو تعارفي انټرویو مونږ وی چې وشي او دې سره د نوخار سیاست حوالې سره او د دې مستقبل لایحه عمل حوالې سره خبره وشي. میاں صاحب ډېره مننه تاسو ډېره تاسو مونږ ته ټایم راکو ډېر کټن سخت حالاتو کې تاسو د سیاسي میدان کې قدم ایښی دی کورنۍ سیاسي دا چې کوم انسټیټیوټ دی نو دې کې خپل کردار دی لایحه عمل مو څه دی د الیکشن لپاره. تفهیم صاحب پهله خو تاسو ډېره مننه خټک صاحب د شهنشاه بھائی چې تاسو ټایم راوستو او موږ ته راغئ او زمونږ خبره وړاندې کوئ او خپل د پلیټفارم نه چې کوم نن سبا په نوخار کې زما په خیال چې هر یو هلک هر یو ماشوم هر کورنۍ په لاس کې دی تاسو خبرو کا شروعات کې په سوال کې چې ډېر په کټن ټایم کې تاسو راغئ نو دا هم زموږ کورنۍ سره تړلې خبره ده. زما نیکه د هغوی چې کوم روڼه د انګریزانو په زمانه کې هغوی دا تعلیمونه په جیل کې کړي زما والد صاحب د امیرانو په دور کې تقریبا لګ بګ شپږ کاله جیل تیر کړی دی. بالکل جام کټن حالت اور دا خو هغې مقابله کې اسم نه دی خو او سخت دی هیڅ شک نشته خو هغې ته مونږ چې هغې ته وګورو دا راله سخت ښکاري نه کومه پورې چې د لایمل دغه دی سوال دی نو او حالات سخت دي خو دې حالاتو سره به مقابله کول غواړي او جذبه څه ده جذبه دا ده چې ملک کې د آئین د قانون بالادستي راشي اور عدالتونه آزاد شي او نور پی ټی آئی په خپل حق لم ایز ا تنظیم ایز ا پارټیم وته د سخت حالاتو ته پورا پلانز جوړ کړي دي. میاں صاحب د کله نه چې تاسو الیکشن دپاره اعلان کړی دی میدان ته راوتي نوخار نوجوان د هغوی د طرف نه څه ریسپانس دی؟ رحیم بھائی د نوجوانانو خو ډېر ښه ریسپانس دی هغوی اصل کې چې چا ته ځمه چا سره ملاوېږم نو لږ یو څو الفاظ تاسو استعمال کړه نو هغوی تعلیم ته م ګوري خو دا ګوري یاره وایي مونږ چې د سره کینو نو ډایرکټ خبره کولی شو مونږ تا سره دا نی چې د چاترو به راځو هم عمر مو یاره لږ رانه کشران دي یاره لږ غونتې مشران دي نو هغوی سړي سره کنیکټ کېږي
ای چې تاسو سره خبره کوي نو ته د نوجوانانو په حالاتو ای ته مسایل دی پای هم ځان پویول شي ای له زموږ بیروزګاریم ده نو هغه چې سره هغه ډیسکس کوي ای له چې کوم اپورچونټیز کمې ده یا وته ملاویږي نه یا یو زموږ په وطن کې یو مسله ده چې یا په پیسو جوابونه ملاویږي یا په سفارښونو باندې جوابونه ملاویږي ای له دا مسلې نو هغه ګوري چې هغه یو ینګ کس ته په دې مسلو باندې پويږي هغه ځان له ینګي انرژیټیکي هغه کې وینې ګرمي نو هغه او دا دای کې بل لا کارمي چې هغه وایي چې دا کسي چې خبره کولې شي یریږي نه نو موږ سره کنیکټ کوو او په خپل راته کالونه کوي هر زینا نظامپور نوخار د هر ځای نه راته کالونه کوي چې بس موږ د سریو او ته ولاړ اوسه او یو پیرا چې ته د قدم پکې والے فلانکی زم ته واړو دا هم د سره کوو دا هم د سره کوو نو دې د پاره ډېره مینه مې را کړې ده او حوصله مې را کړې ده سرګرم دي برابر بالکل او دا راته وایي د نوخار چې کوم اوورال صورتحال دی ټیم کې هغه ګمبیر دی هسپتال کې تیار ده ټیمې چې څومره دي ملازمینو ته تنخواګانې نه ملاویږي سړکونه پلونه هغې نه موهنجودړ او کندرات جوړ شوي دي دې حوالې سره به ستا اصلاح عمل ګورې د دې چې کومه مسله ده پاکې تنوخار دا زمونږ هم د قانون سره تړل شوي ده دلته کې او ډېره غټه المیه ده په نوخار کې سیاسي مداخلت بالکل په دې سزونو کې ډېر زیات دی زما خو خپل خیال دا دی چې په صحت کې په تعلیم کې چې سیاسي مداخلت زیرو وي خو په زموږ په نوخار کې ډېر زیات دی زموږ په نوخار کې په استاد حسین احمد کمپلیکس دی بالکل سونه الیشان بلډینګ او خجولو دا چې کله اربونو روپو دی چې روان نو ما سره به یې ردا و چې دا به روان شي خو بیا به مینټین کول نه شو ولې چې دغه سیاسي خلک کې مداخلتونه کوي تاسو دغه بورډ وګورئ تاسو دغه کې برتیان وګورئ په میرټ نه دي شوی دا بورډ کې داسې ممبران دي چې د صحت سره اړه څه کار نشته ای به هغه څه کوي او د ډي ایچ کیو هم د خو خیر کی کنه هر ځای کې سیاسي تاسو د صفای حالات وګورئ زه به چرالو دم نو ټي ام ای والا د کنټونمنت بورډ والا سار بج سکول تتلمه نو هر ځای کې به صفایان روانې وي هر ځای کې په لار باندې چې سار به پلانې کار موږ به ایت سلام کو هغه نشته ټي ام ای والا نوکران شته خو د سیاسي او د نورو بیوروکراسي په کور کې نوکریان کوي او د ټي ام ای کار نه کوي همدغه شان هسپتال کې تاسو خپل په پروګرامونه کړی بجلی کړ دي نشته ستن کړ دي نشته او ډاکټران یې قابلان دي ډاکټران کار کوي کول غواړي خو له هم سره کارته سو پریدینه اوس څه خبر دی لکه دغه پوسټینګ ترانسفرم د سیاسي وینا معنی کیږي یاره خو به ډیسټریکټ هیلث افیسر ګوري اب هیلث سیکټری ګوري چې کم ډاکټر کم هسپتال کې پکار دي کم ټیکنیشین کم هسپتال کې پکار دي لکه سیرسو سی به دا تاسو بیرستر یې قانون مطابق وکوي ان شاء الله دا مې دغه دي چې په تعلیم کې او په صحت کې دې کې خو با کوشش مو پوره دی چې دینه سیاسي مداخلت بيخي وباسو ان شاء الله داسې انتخابي میدان ته راغلي نو سیاسي جماعتونو کوم ماحول ملاو شوی دی آیا تاسو هغه ماحول ملاو شوی دی درسته تبوزات ګورئ دا خو داسې آیات چې لکه روز کنه اخو ایون چې موږ سره د نور سیاسي کارکونان کینی لیډران اي موږ ته وایي چې تاسو سره زیاتې روان دي اي موږ ته وایي چې تاسو نه پریدي اي هم دا ایکسپټ کوي خو مخامخ نه وایي ټول ته اوس موږ دلته یو پریس کانفرنس کول په خپل کور کې پدیره کې دنه یو کس شاملولو سار پولیس راغو په خپل کور کې زما کور کې د چا څه کار دی زما په دیره کې د چا څه کار دی چې په دا کې دنه زه سم کوم په پنجاب کې تاسو وګورئ چې کم کسان لګیا دي کاغذات نامزدګي جمع کوي هغه د آر افیس نه بهر نیسي او چې چا د پاره جمع کوي خپل نه راغلي یا رور را لګلي یا کارکون را لګلي چې کاغذات وسره ګوري ډالې ته اچي اخو صفا دي چې زمون حالات هغه شان او یو لیول پلینګ فیلډ نه دی بلکې الیکشن کمیشن هم را سره کار وکړو مونږه عین مطابق خپل الیکشن وکړو باندې جوړه کا وینه بل تاسو نه ده ایله پته ده چې پاوامو کې بل ډیره داسې نو هغه کله پاتې تاسو شو اجو واترو دا څنګه تاسو
اسلامي وشيدي استعمالي او پټي دي تاسو هغه شریک تاسو تاسو راوړل ولې وځي ګورئ زمون په پاکستان کې یو ډیره مسله چې کم ځای نه خرابه ده هغه دینه خرابه ده چې سیاست هغه خلک کوي چې د چا په سیاست کې کار نشته په نوخار کې او په پښتونخوا کې په داسې پنجاب کې یو کسر اوچت شوی دی هغه دلته آی پی پی جوړه کړې ده دلته پی جوړه کړې ده هغه د عوامو په طاقت باندې الیکشن نه کول غواړي چې څه پارټیانې یا پی ټی آی سره څه حل روان دی هغه پارټۍ دپاره یا هغه پی ګروپ دپاره نور طاقتونه ایڈمنسټریشن کنټرول کې ساتلی دی پوره کې پی کې هغې دپاره کار کوي څو پورې چې زموږ آئین کې دي د چا کار چې سیاست دی به سیاست کوي د چا کار چې حکومت دی حکومت کوي او د چا کار چې خپل زموږ سردنو حفاظت دی هغه به حفاظت کوي څو پورې آئین مطابق هر یو کس خپل کار نه کوي دا کار به همداسې خرابي او نه به زموږ څوک اوري او نه به عدالتونه ازادي نیامه د وشار موږ نو خاص سیاست کې یو کې ویلو تاسو فرضاً دي هغه نو څه سیاسي تربیت کې ضروري والد صاحب مونږ خو چې راولیدونو والد صاحب مو وکتو والد صاحب مونږ له کلیر ویلي دي چې دا به خدمت کوي دا خو په دې نه اوس کېدای شي نیوز هم جوړ شي خو والد صاحب مونږ ته وایي چې پی کې وکړه وایي پی کې خدمت وجه یو وه وایي پی کې خدمت زیات کېږي ما به په اسلام آباد کې پریکټس کو والد صاحب به وایي نن وخار ته به راځي وجه څه وه وایي دلته بچا ښېګړه وکړي نو والد صاحب مونږ به دغه ګول یو راکړی چې ایز خدمت به کوئ د خلکو به خدمت کوئ بل څه ګول یې راته مونږ ښولی نه دی میا صاحب د الیکشن لپاره رابطې مابطې د ایډجسټمنټ دې حوالې سره دغه شته شوي دې حوالې سره پارټي خو ډېره کلیر ده پارټي خو وایي چې مونږ به د حالات وایو لکه دې کې مختلف قسم حالات راتلی شي د هغې پالیسي به موسي بیا نه ګوري مونږ خو ځکه د پی ټی آی د پلیټفارم نه الیکشن کوو پی ټی آی سره یو او پی ټی آی انسټرکشن ګوري زموږ یو غټه پارټي ده د هغې لیډران دي د سنټر کو کمیټي ده ای ډیسایډ کوي چې اتحادونه به چا سره کېږي یا به نه کېږي فلحال خو دا ده چې اتحاد چا سره هر سیټ نه به خپل هر سیټ نه خپل کینډیډیټ دی که چېرته اجازت راکو چې یاره تاسو کولی شئ هم پارټي ډیسایډ کوي خو اوسه پورې دا ډیسایډ ده چې هر سیټ نه به خپل کینډیډیټ ولګه کوي اوس راتلونکي وخت کې به کمې نښې انتظار کوو نه بیټ خو دا کم ډیسیشن واخیستو الیکشن کمیشن وکړو دا بدنیتۍ باندې دی اور چې کم ډیسیشن کم اداره په بدنیتۍ کوي انشاءالله زموږ های کورټونه موجود دي های کورټ به دا وایي پېښور های کورټ کې جمع هم کو دا به انشاءالله موږ ته واپس میلاو شي بیا صاحب که پارټي بیل شوه داسې خبرې کېږي بیا به څه کوئ بل پر سټر کې یو تکلیف دي ویلي چې قاضي حسین احمد صاحب میا مولا پرشا باچا تاریخ ټکټونه رشدا دی ته وایي ما سیاست کولی دغه تصویر ته دې کې څومره حقیقت دی پهله خبره خو تاسو وکړه چې که پارټي بین شو نو موږ به څه کوو هغې دپاره پارټۍ لا عمل کړی د یو کال نه په یو نیم کال نه 2 کال نه په پارټۍ باندې یو عذاب را روان دی د غیر سیاسي قوتونو پلانینګ به یې کړی پلانینګ مو کړی دی که پارټي بین شو نو څه به کوو خو تاسو له پته ده چې کله وخت راشي هغه ټایم کې به د هغې اناونسمنټ کېږي کومه پورې چې تاسو خبره وکړه چې زموږ د نوخار چې کم یو مشر دی پرویز خان تاسو نوم واخیستو چې هغه ویلي چې طارق حمید صاحب ته قاضي حسین احمد صاحب ته مظفر شاه باچا ته ما راوستی سیاست ته ای چې کله دا تقریر وکړو نو پته نشته هغه تصویر چا سره نو یو تصویر هم بیا ډېر سرکولیټ کېدو دا د 1900 ما بیا والد صاحب ته مخامخ کړو نو ماته لږ تپوس وکړو چې دا کم کله تصویر دی نو والد صاحب په 1977 کې یو جلسه کې ناست دی او دغه مشر ورسره وروستو ولاړ دی هغه 1977 کې میا مظفر شاه باچا چې نو ایم پی شو پهلنی ځل بیا په 1988 کې ایم این اے شو او فیډرل منسټر هم شو
بنظیر سره. بیا په 93 کې ام پی ای شو او په 96 کې ام پی ای شو. دغه کس په 1983-84 کې بلدیاتیو کو بیلو، بیا په 1985 کې صوبایو کو بیلو، بیا په 86-87 کې په پیل ځل بلدیاتی ټیکټ وته میا مظفر شاه باچا ورکو او سره زما تر خو دې وبخي کمال شاه باچا هغه وسره کو او پوره علاقې کې کیمپین کو. نو په پیل ځل بلدیاتیو ګټلو. بیا په 88 کې مظفر شاه باچا وته ټیکټ ورکو د صوبایي، بیا صوبایي وګټو او بیا آفتاب خان هغه ټیم کې د آفتاب شیرپاو چې هغه صدر د پیپلز پارټي والد صاحب جنرال سیکرټری، هغه سره په زور دا کس منسټر هم کو منسټر کو ځای کو همداسې په زور کني هغه په زړه نو دی په ځای. په 96 کې والد صاحب می ام پی او دا کس په ام پی نو تاریخ خدا وای نور خلک خبر دا بیا تاسو په نرسری کې سبق ویلې تاسو په ادارې پاتې شوي جی متواتر دي مې جی او منسټر بیا څه څه کارونه نو خاله لپاره چې هغه پروجیکټ تر اوسه پورې موجود دي. جی ګوري ټولو کې غټ کار چې هغه سره نور ډېر کارونه خپل راځي. دا ضلع والد صاحب په کاویشونو شوي ده او هغه ټایم کې نوخار ضلع شوي ده، ډسټرکټ شوی ده. دې سره څونه ادارې نوخار ته راغی، هغې کې څونه ملازمتونه راغلي، بېروزګاري ختمه شوه، لکه کمه شوه ډېر زیات. نو ټولو کې غټ کار یې خو دا کړی. په چې کله ام پی ای نه مو نو دا د جینکو کالج دلته یو والد صاحب کیسه کوله چې یو ډي سي راغلی هغه وایي چې څه کار کومه. نو ما ورته یاره دغه نشته، جینکو کالج نشته او بیا د بدرخو مشرانو سره کېناسته او دا ځمکه یې واخیسته او دا جینکو دا کالج هم د هغې کامیسونه جوړ شوی دی. ملازمتونه خو په خپل ځای دي، خلکو ته ملازمت ترقیاتون کارونه په خپل ځای دي، خو چې کله په اقتدار کې نه وي نو کارونه به کوي. بالکل صحیح ده. خاص بیا چرته پیپلز پارټي چرته پی ټی آی ته دا څه متاثر شو ته پی ټی آی کا ځای شهنشاه بھائی زما سره خپل یو څو ایکسپیرینس شوی وي. زه لږ ټایم سبق مو بهر وې او بهر مو بم کته او په پاکستان کې مو کته. بهر او پاکستان کې فرق یو زمون په پاکستان کې او په انډیا کې لکه یورپ خو لري دی کنه، دلته او په یورپ کې فرق یو دی، هغه دا دی چې الته د آئین او د قانون بالادستی ده، الته عدالتونه آزاد دي. هغه ځل لري دی، یورپ لري دی، خلک یې مونږ نه بدل دي، مذهب یې مونږ نه بدل دی. مونږ خپل علاقې ته راشو، خپل بر اعظم ته براشو، خپل ساوث ایسٹ ایشیا ته براشو، خوا کې مو انډیا ده. انډیا خلک اکثر وی پاکستان یو قوم نه دی ځکه ترقی نه کوي. انډیا کې مذهبونه مونږ نه سیوا دي، بالکل دا قومونه مونږ نه سیوا دي، جبې مونږ نه سیوا دي، د آزادۍ طریقونه مونږ نه سیوا دي. هغې ترقي وکړه مونږ ولې ونه کړه؟ سوال ولې مو نه کا چې هغه پرابلم زموږ نه سیوا کرپشن موږ نه سیوا دی. بالکل دی دا هغه ترقی وکړه ولې ونه کا؟ ځکه ونه کا چې دلته جمهوریت نه دی قایم شوی په صحیح معنو کې، په صحیح معنو کې عدالتونه آزاد شوي نه دي، الته جمهوریت په صحیح معنو کې نافذ شوی دی. پاکستان تحریک انصاف اوس دې ټایم کې چې په کم سخت حالاتو کې دی، موږ دا ما دا فیل کا زموږ مرګرو دا فیل کا چې موږ دې ټایم کې پاکستان تحریک انصاف سپورټ کو نو یو ډېر او هغه کامیابی سره دوباره اقتدار کې راشي او دې سخت وخت نه وځي نو پاکستان کې به ډېر حد تک جمهوری نظام په حقیقي طور باندې راشي، په یو پټلې بشي قانوني بل کارکون ته او چې کوم پرسټک تاسو پسې لګیا دی لکه تاسو کارکون پسې داسې بده څو پیغام ورکول مونږه دام د زمونږ د جمهوری اقدار او کمې دی په مونږ کې چې مونږ کې برداشت نشته.
او مونږ بیا کارکون اور سرکاري نوکر دا ټارګټ کوو ځکه چې هغه صرف او صرف د لاسه چې سیاسي سوچ او فکر بل چا سره شي د دې خو موږ ډېر سخت مذمت هم کوو زمونږ کارکونانو سره دا زیاتې روان هم دي چاله دمکیانې ملاویږي د چا تنخواه بندېږي کلاس 4 په کار د یونین کاونسل کې خپل هغه بل تحصیلونو ته ټرانسفر کېږي سو کې لکه یو کلاس 4 څونه تنخواهي چې تا هغه د نوخار نه د پیرسباک نه نظامپور ته ټرانسفر کې نو خو به دا کرایه د میاشتې دونه تنخواه زوټ حاصلې دی چې دا خو خلک نور متنفره کوي په دې معنی خلکو کې غم او غصه ده اور هغه غم او غصه تاسو د نوخار په ډاګ باندې په 8 دسمبر کې ولیدا چې څونه په غصه کې خلک راوته او هغه کراود څونه چارجو زه د خلکو ته ویم چې دې سبق والی دا سه رواني نو دوه هسپتال ډاګه به سبا ډکېږي په دې نوخار کې او دا زور بدیل په بلې په شکل کې په بیلټ باندې به وځي اور ان شاء الله کارکونانو ته وایو او دا ټریننګ مو ورکو چې دا ووټ به خپل بچ کوو ستاسو تپوس به کوو یریږئ به نه د اف آی آر نو څوک نه یریږي په دې کې موږ پکوړې خرڅوو هغه تنظیمي ډانچې نشته هغه کلي مانکي شریف نشته دي او هغه دعوا کوي چې دې پرې چې ما ته ووټ راکړي نو بیا ته ونه کوو راته ورته څه به شي ګورې سمپل اگزامپل عمران خان یو بین الاقوامي حیثیت وسره چې خپل هغه پارټي جوړوله هغه نه پسم هغه بین الاقوامي حیثیت نه پسم هغه 27 سال خواریو کا خواري کړی او بیا پارټي چرته په اقتدار کې راغم په یو صوبه کې او بیا په مرکز کې د مشر سره خو نه هغه فیم شته نه بین الاقوامي سی ون پاکستان په سطح باندې نو دا یو پریکټیکل خبره ده چې په 3 میاشتو کې به داسې کمه ګیدړ سنګي چې دا خلک به ځان ته متوجه کی داسې کمه ګیدړ سنګي به چې خلکو په زړونو کې بځیو کې چې کم عمران خان کړی دی په صحیح معنو کې الیکشن وشو نو دا ګروپ به یو سیټ هم نه ګټي یو به هم نه ګټي دا پارلیمنټیرین ګروپ څه دی یو ته پارټي ویم نه پارټي ده نه پارټي سیاسي هغه سیاسي دي نه هغه د عوام په زور باندې اقتدار کې راتلل نه غواړي هغه د بل چا په زور باندې اقتدار کې راتلل غواړي نو که د پاوام شو نو هغه د پر سټرګل ډیر غټ دی پارټي د پر شیرپاو خان خپل پارټي جوړه کړی و نو هغه وزیر اعلی شو کنه دوه پر وزیر اعلی پاتې شو دا هو حقیقت دی خلک یو دم چا پسې نه دي خلک سوچ کوي خلک هوښیار دي سوشل میډیا دور دی هر چا له پته ده چې سره روان دي څه نه دي روان نو که الیکشن آزادانه شو یو سیټ بنا لی ډیره مهرباني ډیره مننه ستاسو